بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك وعليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإذا مات صاحبكم فدعوه. زما خوږو مسلمانانو ورونو، ما ستاسو په مخ کې دا خطبه بیان کا ځکه چې ما دا خبره وګڼله چې ډېر مسلمانان وروڼه د خپلو بیبیانو د حقوقو نه خبر نه دي. نو ما دا خبره د وخت مناسبت سره ما ته دا ډېره ضروري ښکاره شوه چې یو داسې موضوع شروع کړو چې ښځې او خاوند ته خپل حقوق بیان کړو چې آیا زمون خوږ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته څه حکم کړی دی. نو زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو او خویندو، شریعت اسلامي دې رشتې لا ډېر اهمیت ورکړی دی، ځکه قرآن کریم کې ډېر آیاتونه او ګڼ احادیث د دې په هکله راغلي دي او د امت علما او فقها په خپلو کتابونو کې د دې مبارکې رشتې د احکامو او مسایلو دپاره خپل ځای ورکړی دی. د ښځې او د خاوند دا رشته ډېره زړه او پخوانۍ ده
کله چې الله جل شانه اولنی انسان یعنی زمونږ نیکه آدم علیه السلام پیدا کړو نو هغه وخت کې د ښځې او خاوند رشته جوړه کړې وه لکه الله تعالی په قرآن مجید کې په سورة نساء کې آیات نمبر 1 کې فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اے خلقو ویریږئ د خپل رب نه هغه ذات چې پیدا کړی تاسو د یو نفس نه او پیدا کړی د نه هغه نه بیبي او هغه خواره کړی دي د دغه دواړو نه نارینه او زنانه ډېرې کله چې الله جل جلاله آدم علیه السلام د خاورو نه پیدا کو او بیا یې ورله د ګسې پوختۍ نه بیبي حوا پیدا کړه لکه په حدیث کې راځي ابن عباس مرا بن شارحبیل ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم نور ملګری فرمایي ابلیس د جنت نه راوستل شو او په لعنت کړی شو او آدم علیه السلام پکې وسول شو او ورته وویل شو اوسېږه ته او ستا بیبي په جنت کې نو آدم علیه السلام ګرځېدو په هغه جنت کې ناقراره بیبي نه وه چې هغه ته آرام حاصل کړي نو یو ځل اوده شو چې راویښ شو نو د سر مبارک سره یې بیبي ناسته وه چې الله تعالی پیدا کړې وه د هغه د پوښتنې نه یې د هغه د پوښتنې نه تپوس یې ترې وکړو چې ته څه څیز یې هغې وویل ښځه ولې پیدا کړې شوې هغې ورته وویل دې دپاره چې آرام حاصل کړي ما ته یعنی ما سره نو ملایکو ورته ووی هغې کتل چې دې څومره پوی لري چې ای آدم علیه السلام د دې څه نوم دی هغه وویل هوا هغې ورته وویل دې ته هوا ولې ویل کېږي هغې ورته وویل ځکه چې دا پیدا کړې شوې ده د ژوندي څیز نه دا حدیث یعنی په فتح الباری کې ابن حجر د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړی دی او فرمایي ان حواء خلقت من ضلع آدم الاقصر الایسر وهو نائم هوا یعنی هوا بیبي د حضرت آدم علیه السلام د ګسې لنډۍ پوښتنې نه پیدا کړې شوې ده په داسې حال کې چې هغه د آدم علیه السلام اوده او د اکثر علماء وینا ده لکه څنګه چې ماوردی رحمت الله علیه فرمایي وهو ما علیه الجمهور انه خلقها من ضلع آدم الایسر او په دې قول باندې جمهور دي چې الله جل شانه هوا بیبي د آدم علیه السلام د ګسې پوښتنې نه پیدا کړې ده د حضرت معقل بن یسار رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو سړی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لراغه او ورته وویل یقینا ما یوه اوچت نسب والا ښځه ولیده چې بچی نه راوړي
نو آیا زه هغې سره نکاح وکړم؟ وایي منع یې کړو، یعنی بیا یې ترېنه په دویم ځل تپوس وکړو، بیا یې هم منع کړو، په درېیم ځل یې ترې تپوس وکړو او ورته یې وویل ډېره مینه کوونکي ډېر بچي راوړونکي ښځې سره نکاح وکړه، یقینا زه به د قیامت په ورځ ستاسو په زیاتوالي باندې فخر کوم. یعنی دا په جنت کې به هم دا رشته وجود لري، لکه الله تعالی فرمایي ولهم فیها ازواج مطهرة، او دوی دپاره به دغې جنتونو کې بیبیانې وي پاکې کړې شوې. په مخکې فرمایي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه، ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه، او یقینا لېږلي دي موږ رسولان مخکې ستاسو نه او پیدا کړي وي موږ هغې لره بیبیانې او اولاد. کله چې الله جل جلاله د خپلو خاصو بندګانو صفات ذکر کوي نو فرمایي والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین، او دا بندگان د رحمان هغه کسان دي چې وایي ای رب زمونږه راوبخې موږ ته د بیبیانو زمونږ نه او د اولاد زمونږ نه یخوالی د سترګو. دا مخکې بیا فرمایي ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. او بعضې د دلایلو او د قدرت هغه نه دا دي چې به پیدا کړي دي تاسو لره ستاسو د جنس نه بیبیانې دپاره د دې چې آرام حاصل کړئ، تاسو آرام حاصل کړئ هغوی ته، او پیدا کړي دي ستاسو په میاس کې مینه او شفقت کول. یقینا په دې کې ډېر دلیلونه دي داسې قوم دپاره چې سوچ وکړي. د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې یو انسان مړ شي نو د هغه عمل ختم شي سوا د دریو اعمالو نه، یو صدقه جاریه او دویم هغه علم چې ترې فایده واخیستل شي، او دریم هغه بچی چې د هغه لپاره دعاګانې کوي. الله تعالی دې موږ له په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. دا موږ تاسو ته انشاءالله تعالی بیانو چې الله جل شانه دا دې رشتو لا څومره اهمیت ورکړی دی. انشاءالله نو بل بیان به زموږ په راتلونکي ټایم کې بیا تاسو واورئ. الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.